Union Council Chairman महक से दल्ता के मौजूद कौमी वतन पार्टी मिर्जादेर यूनियन काउंसिल मशरान दल्ता के रागले लडांग केला विलेज काउंसिल मशरान और इज्जतमंदों अस्सलाम वालेकुम ज़रूर के अव्वल को दाखिल रखा और कौमी वतन पार्टी ټولو کارکنانو لخوا علمجان خان او د هغوی د مشرانو د هغوی د ټول د کورنۍ د هغوی د خاندان د هغوی د ملګرو چې چا نن موږ سره په قومي وطن پارټۍ کې شمولیت اختیار کړو د هغوی ته هرکلی ووایم او شکریه م ادا کوم او دا یقینداني ورله ورکوم تاسو یو صحیح فیصله کړې ده انشاءالله یو ځای به د دې علاقې د ترقۍ د دې علاقې د سوکالۍ لپاره یو ځای به جدوجہد وکړو ما نه مخکې علمجان خان هم خبرې وکړې د خپل د علاقې مسایلو طرف ته یې ذکر وکړو د هغې چې کوم ضروریات دي د هغې نشاندهي وکړه علمجان خان ته وګوره په ټول میرزادین یونین کونسل کې او زما خیال د مخالف پارټۍ هم تپوس نو هغوی به هم درته دا وایي چېرې که کار ته ماته نو هغه مونږ د قومي وطن پارټۍ دا زمونږ کور دی زمونږ علاقه ده چې دې کې کار کېږي مونږ انشاءالله دا کوم چې تاسو نشاندهي وکړه دې طرف ته هم توجه وکړو چونکې تېر ځل موږ ته یو لحاظ سره په حکومت کې ډېر کم موقع ورکړه پوره ټایم مې نه شو اورېدلی لومړی 3 میاشتې وې بیا ورپسې چې دی یو نیم کال او په هغې کې ستاسو د یونین کونسل په حوالې سره زما لومړنۍ توجه چې هغه دغه وه چې د سیلاب نه د بچاو وه ځکه چې 2010 کې چې کله سیلاب راغلی و زه دې ټولو کلو باندې ګرځېدلی وم او هغه وخت کې ما هغه حالات لیدلي وو هغه خلکو تکلیف مې لیدلی وو نو زما ټولو کې لومړنۍ دغه دا و چې دغې طرف ته مونږ توجه وکړو او که هغه تاسو وګورئ نو دا د الله تعالی زه ډېر شکر ادا کوم چې هغه وخت کې دا موقع بیا پیدا شوه او د کورونو موقع وشو او د هغې فایده هم ورسېده ځکه چې د هغې نه پس ته نن نه تقریبا یو 3 کاله مخکې مې یو سیلاب تېر شو په هغې کې هم څه نقصان ونه شو او دا یو څو ورځې مخکې هم چې کوم بارانونه او کوم دغه وشو نو هغې کې هغه شانتې څه نقصان ونه رسېد نو دا ګڼم چې دا د هغې کار چې دی لکه دغه پته لګي چې یاره صحیح دغه شوي دي او د هغې فایده راورسېده دغه شانتې سی ډي ایس ټیک ته ټولو ځینو ته به نه رسېدلې خو دغه ځای کې راته نه کېدل غټو غټو کلو ته رسېدل دا هم یو دوی بېل دغه یا پکې روډونه د بجلی دا فیډر چې دی دا لوی یو لحاظ سره دغه ستاسو په ډانګ کلا کې د اوبو سکیم چې دی واټر سپلای سکیم هغه هلته کې دغه کېدلو داسې مختلف نور دغه چې دی ټیکنیکل ووکیشنل سینټر چې دی هغه هلته لپاره دغه کېدل ګو زمونږ دغه نه پس ته هغوی د میرزاډېر والا دغې چې دی هغې جوړولو بندي کې یې دغه کړی دی دا هم یو زیاتۍ د هغې نه پس دغه شوي خو زه علمجان خان ستاسو په وساطت د موجوده حکومت نه دا سوال کوم او موجوده چې کوم میمنې دی او کوم MDA دی د هغوی نه دا سوال کوم چې تاسو څو ښه تاسو څه وکړل ځکه چې هغه روډونه چې کوم د اریګیشن نه موږ منظور کړي
هغه همغه شانتې پراته دي او تیار منظور دغه چې دی پیسې موجود دي او چې دوی دغه پیسې نشي وړلی نو دوی نه به مونږ څه تمه وکړو چې دوی به زمونږ مسایل حل کړي. که تاسو وګورئ د 2018 د الیکشن ریزلټ روان دی په بریټانیا کې تحریک انصاف ډېر ووټ اخیستی دی. په کار خو دا وه چې حق خو دا جوړېدو چې دې طرف ته توجه بیا ورکړې کم از کم دا کارونه به سرته رسول که دا نن څه نوې غټه منصوبه یې منظور کړې وه. زه په دې نه پوهېږم چې دوی په دې اسمبلۍ کې ناست څه کوي. دا مونږ چې خپل نماینده منتخب کوو دا یو لحاظ سره خپل وکیل ټاکو چې هغه لاړ شي زمونږ کوم مسایل دي زمونږ چې کوم ضرورت دي چې هغه هلته په حکومت بدل کړي شي. تاسو په خپله کې سوچ وکړئ چې په قومي اسمبلۍ کې دا موجوده ایم این اے پاسي نو ما خپل هغه خبرې ته خو څوک توجه هم نه ورکوي. بل خواته چې ملي رهبر کا اپوزیشن کې وي چې هغه پاسي نو د هغه خبرې ته وزیر اعظمان وزیران نو په خپله دغه فرق باندې موجود د نظام بدلې خبره کوله حقیقت دا 3 ورځې مخکې ووتلو که نه چې خپل پارټۍ دا کم دغه چې اربونو روپۍ د شوکت خان هم په نوم باندې پیسې وړې او دلته یې د خپل اکاونټ کې او د پی ټي آی په دغه کې استعمالوي. پرون دا کم چې د هغوی د سیکرټریټ د سټاف د کلاس 4 دغه په اکاونټس کې کمې پیسې چې راغلي اوس د دې جواب نه راکړي. دا د نظام تبدیلي وه. زما به دا خواست دي چې هغه ځوانان چې کم وایي چې نه بس دی ډېر ټیک دی اوس د دې هغوی ته مو ووایي چې بی دا تپوس دې وکړئ که نه. ښه بیا دا وګورئ زموږ د صوبې نه ټولو کې زیات موږ دې سیلابونو کې دې چاته راښکاره شو چې ته زموږ د صوبې یو ګوټ ته تللي چې هلته کې تپوس وکړي هغه صوبه حکومت یې نه ښکاري. هغه وزیر اعلی ته پرې سیلابونه وایي کلي کچېرې کوو د انټرنیټ په ذریعې. زه په پېښور کې ناست یم او په انټرنیټ په ذریعې به د فلاني ځای تپوس کومه چې څه هسې کېږي. عوامي نمایندګان خو دا وي چې هغه ځای ته لاړ شي هلته کې هغه د خلکو سره کېني که کار هم نه شي خو چې کم از کم هغوی ته دا احساس وشي چې یاره او زمونږ تپوس وشو. بعضې وخت کې بعضې کار چې هغه کې مشکلات دي خو چې هغه صرف یو تپوس هم وکړي نو هغې سره هم یو فرق راځي دغه راځي. نو په خپله په دې باندې تاسو سوچ وکړئ او زما به دا درخواست وي چې دا نوی نسل چې دی دا هم په دې خبرې باندې پوه ور پکار. زما خیال دی اوس په دې خبرې باندې کم از کم زمونږ دا تنګي تحصیل او شفقدر تحصیل په دې خبرې باندې پوه دی چې د دې علاقې ترقي چې ده هغه د قومي وطن پارټۍ دا به زما درخواست تاسو چې دا پیغام هر ځای ته ورسوئ او دې خبرې باندې خلک پوه کړي. زه طالب جان خان ډېر زیات مشکور یم. طالب جان خان ستاسو چې کوم مسایل دي انشاءالله په هغې کې به پوره موږ درسره مرسته کوو. کوم ځای کې دغه شي دي موږ به درسره هغه کوو. په دې وخت کې زموږ هغه شانتې اختیارات نشته خو زموږ له طرف چې څه دغه موږ به تاسو سره پوره مرسته کوي او انشاءالله دا به ګورئ دا به هر څه به الله تعالی به سره کوي. زه یو ځل بیا ستاسو د خاندان ستاسو د مشرانو ډېر زیات مشکور یم. دلته کې راغلي د ټولو ملګرو ډېر زیات مشکور یم. د هغې ملګرو چې چا په دې کې د پل کردار ادا کړی راغلي دي عرفان خان پسې او جرګه یې پرې کړې ده او
دې ته جوړ کړی دی، د هغوی خاندان یې دې ته جوړ کړی دی، د هغوی ډېر زیات مشکور یم. انشاءالله ستاسو د خدمت لپاره، ستاسو د مسایلو د حل لپاره بار وخت راځي او انشاءالله دا علاقه به د ترقۍ په لاره روانه وي.